أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم. دا د سورت المائدہ شپږم نمبر آیت دی. دې وخت کې ما تلاوت کو. الله دې مال صحیح ویلو بیا موږ ټول له دې باندې په صحیح طریقه د عمل کولو توفیق راکړي. منځ چې کله کېږي لکه منځ هغه عبادت دی چې دا د مسلمانانو د کلمې توحید نه وروسته اولنۍ ذمه داري ده او د ورځې 15 ټیمه الله تعالی فرض کړی. نو مانځه ته چې ودرېږي دا منځ کول دا د الله تعالی سره خبرې دي. معراج دی، معراج المؤمن دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اقامها فقد اقام الدین. چا چې منځ قائم کو دی په دین ولاړ دی او دین قائم. چا چې منځ پرېښو د هدم الدین، دین یې ورغړاو یا ترکت دین پرېښو. په دې وجه دا ډېر لوی عبادت دی. د الله تبارک وتعالی سره برای راست خبرې. الله تعالی د دې آداب په خپل باندې ذکر کوي. د منځ آداب څه دي؟ منځ لپاره چې ودرېږي نو څه درله پکار. نو په دې آیت کې الله تبارک وتعالی د منځ لپاره د اودس او د شان د غسل او د تیمم د درې حکمونه په دې آیت نمبر 5 کې بیانې. منځ په پاک حالت باندې کوي. منځ په پاک حالت باندې کوي. نو پاک حالت پاکي دوه قسمه ده. یو پاکي هغه چې د سړي د عقیده پاکي ده، د توحید عقیده بلري، د شرک نه بزان ساتي. دغه ته پټه پاکي وي. یو ښکارا پاکی ده. ښکارا پاکی ده چې سړی د متیازي نه کړي، ینت نه تلی، هوات نه تلی، زنانو د پاره د ماهواري بیماری نه، د سلوختي بیماری نه، د سړو او خزو د پاره د جنابت حالت نه. دا بر دې ارسن ځان پاک ځان یې خپاک کړ. دا غینه رسته بیا منځ ته ودرېږي. په دې اوس چې کوم تلاوت کومه دا آیت، په دې آیت کې الله تبارک وتعالى د مانزه د پاره د پاک پاتې کېدو یو طریقه ښيي. د مانزه د پاره د پاکېدو درې طریقې دي. یوې طریقې ته اودس وایي، یوې طریقې ته غسل وایي او یوې طریقې ته تیمم وایي. دا نن سبق کې چې ما کوم آیت تلاوت کو په دې کې صرف د اودس په ذریعہ باندې د پاکۍ خبره کیږي. د اودس حکم پکې بیانې. د اودس پاکي بسنګ په اودس په ذریعہ باندې بسنګ پاکي راځي. او د اودس په ذریعہ باندې پاکي الله تبارک تعالی په دې آیت کې فرمایي یا ایها الذین، ای هغه کسانو آمنو چې ایمان راوړل، یعنی ای ایماندارو، اذا کله چې قمتم تاسو ودرېږئ الی الصلاة مانځته. اذا قمتم کله چې ودرېږئ تاسو الی الصلاة مانځته، نو فغسلوا ووینځئ وجوهکم خپل مخونه وایدیکم او خپل لاسونه الی المرافق د څنګلو پورې وامسحوا او مسح وکئ برؤوسکم خپل سرونو وارجلکم او خپل خپې ووینځئ الی الکعبین د پړکو پورې. دې آیت کې الله تبارک وتعالی د منځ طریقه په خپل باندې وښودله. د ټولو نه اول چې مانځه ته ودرېږئ نو مخ ووینځئ، بیا لاس د څنګلو پورې، بیا په سر مسح وکړئ، بیا خپې د پړکو پورې ووینځئ. اودس کول چې دی نو دا د وړې بیا اودسۍ علاج دی. یعنی د
د تشو میچازو د ډکو میچازو د هوا د یینې د وتو په وجه چې کومه پلیتي راځي نو یا د خوب په وجه باندې د هغې په وجه باندې چې کومه پلیتي راځي هغه په اودس باندې لرې کېږي نو اودس وکړي. دویمه خبره ورپکې دا شوه چې د اودس څلور حصې دي، څلور کارونه پکې دي. مخ د خپلو حدودو پورې انځل، لاس د څنګلو پورې انځل، په سر مسح کول او خپې انځل. نو په سر باندې مسح کول چې دي نو دا څونه پکار ده؟ نو زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا ده، حدیث کې هغه ذکر شوی ده چې دا به دواړه لاسونه یو بل سره یو ځای کې په مخ باندې داسې شا طرف ته بوځي او چې شا طرف ته لاړ چې د سټ نه بیرته په دې غاړو باندې به خپل لاس بیرته راولي، دا ټول سر به په مسح کې راګي. نو که څوک وایي چې څلورمه حصه فرض ده نو هغه څلورمه هم پکې راغله. که څوک وایي چې معمولي ټچ کول چې و نو دغه فرض و نو هم پکې راغله. بهرحال زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو معلومه ده چې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په ټول سر باندې مسح کړی، نو په سر باندې مسح وکړي. بله پکې دا چې خپې ووینځئ، ارجلکم لام باندې زور کړي نو مطلب عصب پیشي هغه ایدیکم باندې د ایدیکم په شانې به وي، لاس انځل دي نو خپې ووینځئ. بعض خلک شیعان هغوی په لام زیر وایي ارجلکم، خپې باندې مسح وکړي، د مسح سره به بیا ومسحو سره به ولګي، هغوی په خپو باندې مستقل مسح چې کوم دی نو هغه مشروع ګڼي. خو اهل سنت والجماعت کوم زمونږ اسلامي فکر لرونکي مسلمانان دي د هغوی علما لیکل کوي چې ارجلکم او ارجلکم دواړه دي. څنګه کې په عام حالت کې ارجلکم خپې انځل دي، خو که عام حالت نه مثلا سفر دی موزې سړي په خپو کړي دي یا کور کې دی موزې په خپو کړي دي، داسې څه جرابې په خپو کړي چې په مخه ایستل ګران، نو په دغه ټیم کې بیا په دې باندې مسح کول چې دي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دام ثابت. او د انځلو متعلق خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې ویل للاعقاب من النار، د چا پوندې چې نه دي انځل شوي هغه د اور قابل دي. په دې وجه اصل خو انځل دي، خو که داسې څه ضرورت راشي مثلا سړي موزې اغوستې دي یا یې پیړ جرابې اغوستې دي یا چې کوم دی نو بیمار دی نو د هغه دپاره په خپو باندې مسح کول چې دي نو هم جایز دي. په کوم حالت کې چې کله ورباندې موزې په خپو کړي دي. اوس د موضوع د مسح طریقه بیا پکار دي سړي ته یادوي، نو موضوع باندې مسح کول دې ته وایي چې سړی یو ځل اودس وکړي او د اودس په حالت کې د موزې واغوندي یا جرابې واغوندي او د هغې نه وروسته بل اودس ټیم راشي نو دی په هغې او جرابو یا په هغې موضوع باندې مسح کولی شي، پرې مخامخ طرف باندې به لون لاس راکاږي، بس دا د دې لپاره انځل شو. خو که دی په کور کې و نو چې نن یې دا کار وکړو نو د سبا دغه ټیم پورې به دا جایز وي، هسې نه چې سبا او بل سبا او بل سبا لګي. او که دی په سفر کې و بیا 3 ورځو پورې ده ته اجازت دی چې 3 ورځې دا جرابې نه وباسي، موزې دې نه وباسي او په هغې کې دې ایسته اودس کوي او په هغې باندې دې لاس راکاږي او مسح دې ورباندې کوي. خو چېرته داسې ونه شي چې جرابې اغوستې په بیا اودسۍ کړي، په خپو کړي په بیا اودسۍ کړي او مسح پرې راکاږي وایي مسح جایز ده. نو مسح دې چې کوم دی نو الله تبارک وتعالی په دې کې اودس چل مونږ تاسو ته وښو چې مخ ووینځئ، لاس ووینځئ د څنګلو پورې، سر باندې مسح وکړئ او خپې هم ووینځئ. د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل نه ثابت ده چې په خپو باندې د جرابو په صورت کې د موضوع په صورت کې مسح هم کولی شي. بله خبره ده چې په سر باندې مسح کول چې دي د هغې دپاره هم دا شوه که په سر باندې سړي داسې مضبوط پټکۍ تړلی چې د هغې په وجه باندې په بعضې سر لاس وروړی شي او بعضې له ور نه وړی شي نو وایي دا هم جایز. او بله خبره ده سړی اودس وکړي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې من توضأ فاحسن الوضوء، چا چې اودس وکړو ښایسته اودس یې وکړو او وقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دا دعاګانې وویلې نو فتحت له ابواب الجنة الثمانیه،
دا جنت اتهونه دروازې د زړه لپاره کلاو شو يدخل من ايها شاء او ننوذي بوته چې په کومه دروازه دی ورننوذي نو په عقب باندې دی ورننوذي دا الفاظ دي نو دا یاد دي اشهد ان لا اله الا الله او دس لو او دس نرسته دا دعا و اشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له له الملك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ صحابی رسول لے هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا بإناء لو خیره وغوښتو د اوبو ډک دی. حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایي چې حضرت عثمان رضی الله عنه متعلق راوی فرمایي چې حضرت عثمان یو ځل اوبه راوغوښتې د خپلو ملګرو مخ او اودس کولای شروع کړ. حضرت عثمان ابن عفان خلیفۃ المسلمین رضی الله عنه نو چې اوبه راوغوښتې نو فافرغ على کفيه نو په دې خپل ورغوي چې اوبه راواړلې 3 مرات درېدل فغسلهما نو د الله سي وینځل ثم ادخل يمينه في الماء انا بيغ خيلا ثم وردنه بوته او بیر واغشتی او په مزمزه خپلې ته اوبه واچېدې واستنصر او بیا ستنګمې وینځلې ثم غسل وجهه بیا خپل مخ وینځو 3 درېدل ویديه او لاسونه وینځل الى المرفقين د څنګلو پورې 3 مرات درېدل ثم مسح رأسه بیا په سر باندې مسح وکړه ثم غسل رجليه بیا خپې وینځلې 3 مرات درېدل الى الكعبين د پړکو پورې ثم قال بیا حضرت عثمان فرمایل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلو توزع چې هغه ودس کړو نحو وضوئي څنګه چې ماو دا ما چې څنګه ودس وکړو دغه شان ودس ما په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدل د څه ودس. ثم قال بیا ویل من توزع نحو وضوئي هذا چې زما دا ودس په شان مونږ وکړو ثم صلى ركعتين بیا دا ودس نرس او دس وکړو ثم دغه ودس نرس ته صلى ركعتين مونږ وکړو 2 رکعات لا يحدث فيهما نفسه فدې کې خبرې ونکړي غفر الله له ما تقدم من ذنبه الله به تکړي ټول مخکینی ګناهونه معاف. دې حدیث کې الفاظ ته وګورئ. حضرت عثمان رضی الله عنه ته او د ټول طریقه په خپل باندې خلکو په مخ کې عملي وکړه او به وي دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نو د دې حدیث دغه مطابق دا د فرض خدغه تلورو چې مخینځل مټینځل ترمسه کول او خپینځل په دې اودس کې تاسو فکر کړئ حضرت عثمان چې طریقه خي نو په دې کې د سر د مس او د خپې د انزلو نه علاوه د اعضاء ترتیب چې نو هغه په اول ځل باندې بیا دویم دریم څنګه په آیت کې اقشان ترتیب ورپکې راځي او دا غینه علاوه خلوت او بخلیت او باطل دینوت او باطل لا سن انزل په غوګونو باندې لاس راخ کودل دا ټول چې دي نو د شیشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت. او بل خبر ورپکې دا مې ځکه چې ګوره او دس د پاره شرط نیت دې نیت بکې دا او دس اسینه چې ته وی چیرې بس مخ مې وینځو جو دس ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي انما الاعمال بالنیات هر عمل چې دې نه د قبلي کې د نیت مطابق نو ضروری ده چې او دس کوون کې دې نیت وکي دا او دس چې دا به او دسي د نه ختم شي او د الله رضا تابعداري چې د الله تعالی حکم یعنی منظور باندې وکړي. بل خبر اورپکې دا شو چې سړی او د سوتي نو د او د نورسته 2 رکعات نفل کول چې دې تحیت الوضو ورته وي او د دې ډېر زیات وی فضایل دي حتی دا چې د حضرت بلال رضی الله عنه متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنه یو ځل تاسو کوي بلال پتا کې یو خوې دی چې ما ته نه معلوم او په جنت کې ستاسو بنگلې نه आवाज ما محسوس کړی دی چې داغه څه کار کوي چې په دې باندې هغه وې ده سحر او د نورسته چې دې نو 2 رکعات مونږ کوو په دې وجه باندې او دس کول دا او دس نورسته ګډ مانځ ټیم یو کنه دا دوه د هر او دس نورسته 2 رکعات نفل کول چې د الوی فضیلت والدي یو ته دا معلومه شو. دوی مدا چې په او دس کې د فرض نه علاوه سنت اعمال هم دي او څلورم دا چې الله تبارک وتعالى دا او دس طریقه په خپل باندې خودلې ده لہذا او دس کې کوو په هغه طریقه باندې وکاو په کومه طریقه باندې چې خود منته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله تعالی په دې
خودل شوی آیت د سورۃ المائده شپږم نمبر کې مونږ ته بیان شوی دی نو د په دغه طریقې باندې با سړی د اوداسۍ نه پاکیږي او د مونږ لپاره به اهل کېږي. یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو اذا قمتم الى الصلاة کله چې مانځه ته ودرېږئ فاغسلوا وجوهکم مخ وینځئ وایدیکم لاسم وینځئ الی المرافق د څنګلو پورې وامسحوا برؤوسکم په سر مسح وکړئ وارجلکم او پښې وینځئ الی الکعبین د پړکو پورې. الله دې عمل